الحسن انهرمت قبله ما السلطان ابوالحسن کعبه عشق اولیا السلطان ابوالحسن انهرمت قبله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم و ناظرین، لکه څنګه تاسو اذهانو کې ده برای صغیر پاک و هند ته مختلف علمی شخصیات راغلی دي و مختلف هسته راغلی دي او هسته نوه هستی فخر عالم بوده څنګه تمو امام زاده اصطلاح استعمالوه شو، چون که غډیر و کم واسطو کې امام سجاد علیه السلام سره ملایږي اندی باندې اندای هسته باندې ناشناخته پاتې شوی دی. مو بیا یې ورې دعوت کړی دی حوزه علمیه قوم مدرس و انصاب شناس علامه سید احمد حسین الحسینی. آقا صاحب ډیره مهرباني ستاسو. شکریہ تاسو مهرباني. آقا صاحب لکه فخر علم بابا په متعلق لکه ویلی شوی دی برصغیر پاک و هند ته لکه نورې هستې راغلي دي علمی هسته، لکه یو امام زدان لکه تاسو کتاب لیکلی دی مخکې پورټو کې مو ویلي وو هغوی نه یوه علمي هسته چې کومه دی هغه فخر علم بابا دی. واسه و علمي لحاظ واسه که تاسو لږ علمي شخصیت فخر علم بابا متوضح کړی وی واسه مو به متشکر واسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دوستانو ډیره مهرباني، خصوصا کوم د مو محترم معزز لیدونکي کسان دي مؤمنان دي چې هغوی د پروګرامونو ډېر شوق سره اوري او د کې حصه اخلي او څه حده پورې څه مطالعه وي هغې مطالعې کې بیا شریکوي او انشاءالله سره تاسو ډېره مهرباني تاسو دا پروګرام د کوئ شروع مو کړی دی او ادامه دې کوئ. الله تاسو ته اجر درکړي. یو بحث مهم دی هغه انده بحث دی چې د فخر علم بابا علمی جایگاه مقام و شخصیت دی حواله سره مو سره آیا څه داسې سند دلیل حواله او ثبوت شته که نشته. نو دې حواله سره چې کوم تحقیق کړی دی او کتابونه او علماو څه لیکلي دي او یا څه مو ته کوم علاقې کې کوم اثار قلمي اثار چې میلاو شوي دي هغه اثار هم ایمو خبرې تایید کوي او یو اتفاق جوړیږي یوې نقطې طرف ته هغه دی چې فخر علم بابا څه علاقې ته راغلو چې اوسه پورې زنده دی دا انداسې نه دی زنده دی ډېر لوی مقام او دا علمي لیول باندې ډېر رسېدلی کس و او زه دا یم انشاءالله وروسته حواله ورکوو او کسانو نامې اخلو چې پاکستان ته اولین کسانو کې راغلي دي هغه ټول مختلف اولو سره راغلي دي خو علمي شخصیت که راغلی دی هغه انده سید فخر علم بابا دی. دا علمي جامع سره راغلی دی او علمي جامع کې خدمت کړی دی او علمي وجه نه خدمتونه پاتې شوي دي. کوم کس علم نه وي که هغه علاقې کې خدمت وکړي څومره پورې علم دی هغه حده پورې خدمت پاتې کېږي. که چیرې یو کس علمي عمق لري هغه خدمتونه بیا عمق لري بیا ډېر حده پورې پاتې کېږي. نو فخر علم بابا یو عظیمه هستي وه او دې ځکه نه ما نن ورځې پورې پاتې دی. ځکه دې حوالې سره مو مخکې کې داسې اشاره کړې وي علمي مقام حوالې سره هغه کې یو کس دی افغانستان والا دی مصنف دی کتابونه لیکلي دي هغه وایي چې شاه ابوالحسن ملقب سید فخر دې باره کې دا یایي چې دا سید علیم متکلم او فضیل شخصیت تیر شوی دی. هغه دې حوالې سره د هغه خپله ګواهي کوي علیم یعنی یو کس ګواهي کوي. نو سید جعفری عادلی کوم کتاب لیکلی دی هغه کې دا باقاعده وضاحت یې کړی دی. کوثر نبی کتاب نمبر کوثر نبی صفحه نمبر 138 کې چاپ کوم کې چاپ شوی دی کتاب. نو دا هغه باقاعده دې حوالې سره یو ګواهي کړی دی. نشان سره په لشنار کې کورمې کې
کوم سماته کوم اسناد ملو شو کاغذات آثار علمی ملو شو هغوی کې هم زنو کې د موالد لیکلي اوس په خیالم بابا حتی اجتهاد درجه باندې پیسو دا پیس نو دا یغه علمی برکاتو څه الکه کې خلق دینداری پات شو نه دینداری دي دا د په خیالم بابا بصیرات وو څه خلکو ته بصیرات ورکړل نن څه کورمیوال هغه یو بصیرات لري یو بیدار دي هغه اوان د دوی تاریخ د سه بهترین علماء د راهنمایي کړی دي صدا بصیرات ورکړل او دا لکه چونکه اول علم سا دی الکی حرکت تشیع شروع شو و ان شاء الله دا شهر د علاقه برمشاد پر د علم مرکز وی او علم مرکز به پاتش ان شاء الله اوس ډیره مهرباني لکه تاسو خبرې تایید کې بزیبه خبره دا وکړه لکه تاسو ویل چې پاراشینور به د علم مرکز وی لکه نن سبا یا پاراشینور د پاره کوم لابز استعمالېږي سیټي اف سکولز مختلف سکولونه دي یعنی پاکستان ډیرو علاقو نن سبا خلک دې طرف ته راځي او سکول د پاره هم نغای اندی علمی شخصیت واجنه د سیکټي دوی کړي و وسه وسب دیوا بل پښتانه دایمو ذهن کې راځي لکه فهرلا بابو څخه کله روغللو دی او تشایع فرچور کړه د تشایع د فار دی کور کړه د کنه دې کړه وسه فخرلا بابو مصداق دی نمونه دی مثال موتا دغه آیا سوره آل عمران آیا نمبر 195 د آیه مصداق متبلیغی بهترین هستی او کوم خدمات دي کوم د تشیع د شیعتوب پرچور کړی دی آیه کې ذکر غلی دی څنګه یا ټیک دی شان نزول خاص کسونه ول سره آیا صرف مغه هدا پوری نه دی آیه بوري کې ملي چې قیامت پوری هغه ولا صفاتون ولا خلق پیدا کیدای شي مصداق پیدا کیدای شي قرآن یې فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم کسان څنګه هجرت وکي وجنا بلجته لکه په خلامو به هجرت وکړو راغلو پر چنارت واخرجوا من دیارهم او بیا ظلم سره خپل وطن نه خارج لکه محمود غزنوی هغه زمانه کې دوی باندې ظلم شروع دوی خارج کړ و اوذو فی سبیلی او بیا خدای سي مول یاره کې هم هغه اذیت شي اذیت برداشت کی وقاتلوا وقتلوا د سي جهادونه وکي لو كفرن عنهم سيئاتهم هغه کومي ګناونه دي هغه ټول زغه مو په پردار باندې چوم ولو دخلنهم او دا ز دخلهم جنات تجري جناتون تاسو من تحتها الانهار دا آیا د شخصیات په باره کې ده او دی په خلا بابا هم کله روغلو پر چار د پاره لکه کې ولدل دی لکه کې یو مذهب و دوی عنوان ولا اوس به مذهب نه ماده نو په خلا بابا چې کله روغلو دی کې د امامیه اسنا عشری مذهب پر چار د پاره هغه روغلو پر شو لا یکل خدمات شکل مذهب نه ان شاء الله خلو اگر چې لکه تاسو له نور کسانو راغلي دي اگر چې په خلام بابونه مخکي څه کسانو پاکو هند ته پاکستان ته څنګه ته پاکستان یو دغه لکوته تشریف راوړل دي په خلام بابونه مخکي او څه کسانو بعد کې راوړل دي خو خدمات د شي نه دي لکه څنګه په خلام بابا خدمات دي مثلا چوک دي محمد بن قاسم د اموي دور والا یو نماینده د حجاج مشهد نه هغه راوستولو تدا علاقه بهانه مه هجرت کې راغله خو لیکن هغه کوم اول خبر دا وس هغه د بنی امیه او خاندان سره تعلق لرلو هغه امامیه مذهب پرچور نه وکړو بلکې د امامیه مذهب اثنا عشری هغه په خلاف څو کاری کوي شو حتی مسجدونه حتی امام برگاه مرکزی دینی وو هغه ټول خراب کړل لکه ملتان منصوره سوته ویلا هغه وخت کې دا کار هغه وکړلو هغه ځکه مقابله وکړه خاتم کړل کشتار عام وکړلو ان شاء الله دویم هجرت کې بل کس راغله ده څنګه عبد الله شاه غازی ده سو مخکې مو ذکر کړو کتابونه لیکل عبد الله شاه غازی 144 هجری کې
پاک و هند یعنی پاکستان او سند ته راغلو هغه هم خدمات وکړل خو هغه چونکې وخت کام ټرمي کام وخت کاموش په کوکل هغه تبلیغ وکړو بیا نه بعد بني عباس خپل کوم نماینده گورنر او هغه شهید کړو ډېر کم ټایم یې تیر کړو اگر چې هغه خدمات یې سند کې دا دویم کس و څه دا راغلو خو دوی خدمات ډېر کم کړل بل خو اول خو مخالف و اصلا هغه مخالف یو متعلق هغه څه دی ویل شي د دلته چې کوم ناغه راغلی و شیعیان راغلی یا سادات راغلی و د کومې حملې سند باندې کولې د صرف هغوی پسې دا مقصد زیاتره د څه دغه مصر نه راغلی و نو دوی اوس مخالف بن قاسم دا ظلم کړو دریم کس مونږ ما وخلو سمرقند نه خواجه معین الدین چشتی راغلو خواجه معین الدین چشتی هغه 580 هجری کې راغلی دی راغلی بیا 580 کې وفات شوی دی 580 هجری د ډېر بعد خبره ده په خیالام بابا ده ټیک دی معین الدین چشتی کومه خدمات کړی دی خو هغه نه مخکې په خیالام بابا راغلی دی په خیالام بابا هغه مو 400 هجری نه بعد 400 هجری کې نه بعد او 1100 هجری هغه عیسوی ذکر مکړی 1100 عیسوی نه بعد هغه راغلی دی او خواجه معین الدین دا 1243 کې راغلی دی او پات شوی دی یو 200 کاله بعد راغلی دی خدمت اولین شخصیت راغلی دی هغه بیا فخیلان بابا دی یا مثلا کوم کسانو چې کار کړی دی هغه بهاءالدین زکریای ملتانی دا یو مشهور کس دی شیخ الاسلام بهاءالدین زکریا ملتانی د سهروردیا مشرب تابع و دغه مکتب والا هغه 661 هجری کې راغلی دی 661 هجری مطابق 1262 عیسوی جوړیږي هغه وفات هغه بعد کې راځي هغه بعد کې خدمات کړی دی یا سید علی حمدانی باندې کې څنګه خدمات کړی دی او هغه راغلو او بیا لاړو کشمیر ته وغځ کې خدمات وکړو هغه هم اتمې صدې کې 1400 عیسوی کې راغلی تقریبا 300 کاله بعد په خیالام باندې راغلی نو اولی کس علمی شخصیت څنګه راشي علاقه ته دغه نسبتيږي څه هغه په خیالام باندې اگر چې چونکې پرچنوري مو ګوشا او وریا پوت شو دې ذکر خلکو ډیر نه کړي خو لیکن نن یې مو دا ذکر کوو نن یې مو زنده کوو لکه څنګه کتابو کې شروع سره ملويږي څه په خیالام به بوده اول نه هسته ده علمي شکل کې راغلو او علاقه کې د تشیع پرچوي راغلو نو دې طریقې سره په خیالام به تشیع پرچور د لپاره هم خپل مضبوطه ملي او تعالی او دا شی احساس کړو هم اربع زمن س اربوت یو ماموریت ورکړو آرډر ورکړو تاسو یو پرشنور کې بل مدارس هغه هندستان طرف روشي هغه کې د مذهب حقا تبلیغ وکي وغیره کې دغه دین پرچور کې نو پرشنور کې کوم تاسو سوال کړو هغه کوم مذهب هغه شدنی او بودنی معروف ده کتابو کې کوم آثار کلمی کې راغلي ده دا یو هندو مذهب او دا مو په کورڅ اهل پرشنور او د پاتوي او په خلا په زمانه کې چونکې د نور تاسو راغلي وغه بعد کې دي او دا د کرمی علاقه کې مذهب کوم چې دو کوم کسونو هغه هوشیار نه مسلمان نه هغه دغه هندوانو هغه دغه کوم مذهب ده مذهب باندې په باندې شدنی او بودنی دا درله او دا د هندوانو مذهبونه وړ کوم لاندې راسي بیا ډېر مذهبونه دي اگر شي غټ مذهبونه هغه یا څلور یا 15 دي خو دا کوم وړ دي د بیا مختلفې نامې دي نیمه علاقه کې کوم نامه خلق خلی او دا البته متسکم ده یو د علاقه کې کوم کلامي اثار دي هغه کلندران یو څه دیوان لیکل دي هغه دیوان کې دا شی د اغنه دغه حواله کوم کوم وخت کې په خلامه به سرولو هغه وخت کې د علاقه مذهب هغه هندو مذهب هندوان د هغه مذهب تابع او شیعه مذهب سره چا تعلق نه لرل شیعه نو په خلامه به دغه تشیع د پرچار شروع کړو او دینه بعد بیا مو نور کسان راغلو هغه صاحب ډیره ښه صاحب لکه تشیع پرچار حواله سره تحریرنامه وکوم کړی دی وطن کې هغه صاحب د یو سوال بل ذهن کې راسي هغه د تاسو لکه ویل شوی مثلا د 300 کې ملایي کې توریان هغه صاحب کله راغلي دي تورا کوم
دې په متعلق څه شته دي کتابو کې کنه سوره بعد راغلي دي فهل لم بمنا ورسته بالکل مو عرض وکړو څه دا خبره مناسبه ده چې کله وضاحت وکړو څه په خلام به اول رولو علاقه څه د اسلام او د تشیع او د امامیه مذهب پرچاري وکړو ولکه کې د مذهب حق د اهل بیت مذهب پرچار شو ولکه فخر کې دي خبرې باندې صفه خلام به خدماتي سالکه ته د اهل بیت د مذهب رولو مکتب رولو او دی علاقه ته کوم دی بیا کوم کتاب کې ویل شوی دی تورای قوم هم راغلو تورای قوم راغلو خو تورای قوم په باره کې دی تورای قوم بعد کې راغلی دی تاریخ نسبتیږي وادي کورم ته کله دوی راغلو دا زمانه و د مغل خاندان مغلانو زمانه کې تورای قوم راغلو نو تقریبا کومه اندازه ده تورای قوم کوم دی هغه په خلام به بونه غصه وکوله بعد علاقه ترغله ده و علاقه کې آباد شده او هغه مخې په خلام به بهترین مذهب پرچار وکړو علاقه خیسته کړی او بهترین د اهل بیت مذهب علاقه کې هغه خلک اون باندې عمل کولو یعنی اوسه به توریان سره تلو توریانو ته فخرالام بابا چې کومه زمینه ته فراهم کړی و یعنی تشیع ته بیا د ټیم کې څه تکلیف نه هغه سه لکه فخرالام بابا لکه عظمت پاتې دي نه لګي لکه سید حسانی ولی بزرگوار کوم کتابونه دي یعنی هغه شخصیت پاتې لګي چې ساعت سور علمي شخصیت وو هغه په متعلق کوم استناد به سنا خبره کیږي ناقل کیږي هغه سه لکه هغه چې کله هغه تراتلای فخرالام بابا تراتلای نه پیر خمنډ براتلو یعنی دینه د فخرالام بابا شخصیت اندازې لګواله کېدای شي اسانه نه هغه سه دو چې دی عظمت وو نه دو به څه واجب نه و نه هغه نه وجوه نه یوه وجه ده کېدای شي چې دی به کېدای شي دلته فلاحي خدمات یو نو فلاحي خدماتو کې هغه سه کوم شیونه طرف ته مو اشاره کوه شو څه فخرالام بابا کوم فلاحي خدمات کړي دي پر چنور بالکل د فخرالام بابا خدمات کوم دی اول انده خدمات څه مودي پر بهترین مذهب راولل مذهبي خدمات کې دا چای شي او د لږ وضاحت وکوم چې د هندوانو ویلي علاقه کې پرشنور کې د زر اسلام د اهل بیت مذهبي قبول دی وجوهات کې راشي نو ځنه کتابو کې هغه دا شای وضاحت شته واجه دوی واجه خېل شي دي هندوانو زر د مذهب ټول پاکستان ور باندې ټول پاک هند حواله سره خبر کړی شو مولکا یو پاک هند کې راغلی دی دی له سم خبر وکړو هند مذهب کې او کې طبقاتي فاصله ډېر زیات دي یعنی یو ډېر مور ډېر زراور ډېر امیر یو ډېر لاندې فقیر خور ذلیل تعادل انصاف صدا اسلام خصوصیتونه دي برابرۍ برادری دا شونه جان سریم د اسلام کې دي هندوانو مذهب کې خدا شونه د انسانيت هغه نشته کنه نه قادر نشته صرف اسلام او بیا اهل بیت مذهب کې قادر دی د انسانيت نو غوي مذهب کې فاصله ډېر زیات دي بودایي مذهب او شودرای مذهب دا دوه مذهبونه یو بل مذهب نه ډېر تنګ بودایي او شودرا دا برهمنیانو نه چې کوم برهمي هغه مذهب دی هغه ډېر تنګ شودرا هغه یو مذهب چې مقامی او غیر آریایی مذهب د هندوان مقامی چونکه هندوان دا آریایی مذهب دی آریایی د ایرانیانو د مذهب کې شریک دي او دا ایران د غلکونه لور دي الته آباد شي شودرا مقامی خلکو د خلکو کې لیکن هغه لاندې بیا راغلو لاندې وساتلو حتی هغه ته حق نه ویل کولو ځنه شو کې هغه شرکت وکي هغه به نه پاک بل هغه به نجس بل هغه به معبد تلیار نه وکول لور شي بدعت وکي نو نور بونه نفرت کولو دا شي نه کړه هغه ولدل څه ډېر ثانګ د خپل مذهب کې او د سب فاصله دي سب پارک دی کې نو کله چې د اسلام پیغام یې اوریدلو د مینې د محبت او د خپل منځ کې د احترام او د عزت
چې انسانیت ټول خپل منځ کې یو شی دی، هغه عزت لري، احترام لري، کرامات لري. د اسلام پیغام یې ډېر زر قبول کو او د په خیالام بابا څنګه دا پیغام پر شنولو علاقه کې هغه لاسه د مذهب قبول کړو او تشیع مذهب طرف ته یا مثلا اسلام طرف ته راغلو، دا مذهبي قبول کړو. نو دا یو خدمت نشو سره تاسو کوم سوال کړو صدر په خیالام بابا کوم فلاحي خدماتي هغه خدمات علاقه کې څه کېدای شي؟ دا ډېره خبره ده، ایمو علاقه والا خلکو دا یو نوې خبره ده. علما هغه صرف قیامت خبره نه کوي، د خلکو لکه څنګه آخرت ښکلی کوي، آخرت زندگی ته جوړوي، آخرت سعادتمند کوي. علما هغه د خلکو دنیا هم ښکلی کوي، د دنیا والا خیر لاریا متخیل، دنیاوی سعادت لاریا متخیل. موږ نن سبا کسو څنګه ایران کې انقلاب راغلی دی که چیرې دوی خلکو ته دین مذهب ښیي، سره سره دوی خلکو ته د صنعت او د ترقۍ د پیشرفت او دفاع نن سبا دنیا سره مقابله کوي. د چا وتوخل؟ دا علما وتوخل. دا کوم دا نظام دی ولایت فقیه نظام دی، دا د علما او مراجع نظام دی. دغه دا خوان دی چې دا خلکو ته هم دنیا ښیي، د دنیا عزت ښیي، سعادت ښیي، هم د آخرت ښیي. نو په خیالام بابا هم چې کله راغلو علاقې کې هغه ډېرې ښه شیونه خلکو ته وښیل، د اوسېدنې او د زمیندارۍ او د نشان سره د نور مثلا بلکې څه ویلې بندونه دا شیونه دا په خیالام بابا زمانه کې وشول. ځمکې آباده شوې، ویلې سره ځمکه آبادېږي، یوه صحرا آبادېږي، یوه علاقه آبادېږي. کله څه ویله کې ته بلوړ شي، هغه کې به باغ وي، هغه کې پټای وي، هغه کې به خلک آبادېږي، میوې دانې به وي، مختلف وي. داسې کومه دی په خیالام بابا زمانه کې وښیلی شو. او نشان سره په خیالام بابا زمانه کې هغه د علاوه د زمیندارۍ جنت پرې کې وي هغه وښیل. او دې سره علاقه چې کومه دی یوه بنجر علاقه وه، غیر آباد علاقه وه، هغه زرخیزۍ باندې آباده شوه، بدله شوله. نن کور مثلا ښایسته دی، تکه شنه دی او فخر ورباندې مو کوو. دا د داسې عظیمو هستیو، داسې عظیمو علماو دا برکتونه وي چې دې طریقې سره هم د انسان آخرت ښایسته تکشیني کوي، آباده کوي، هم دنیا آباده کوي. هغه صاحب ډېره مهرباني. نن پروګرام کې ډېر ښکلي معلومات اوس تاسو مو محترمو ناظرینو ته وړاندې کړلو. تاسو مولا عمر باندې او مولا علم باندې برکات کېږدوه. او محترمو ناظرینو دې سره ایمو پروګرام اختتام ته رسیږي. آینده دپاره بیا تاسو خدمت کوي. آینده هغه کې به چې موږ کوم بحث کوونه دی هغه مزار په متعلق به مو بحث کوو چې فخرالله بابا د کوم مزار دی، هغه کوم دور کې جوړ شولو، یعنې د نه مخکې کوم مزار و، فخرالله بابا کوم اثار دي هغه نه چې پاتې شوي وو، او هغه کومه زیارتنامه هغه صاحب مراتبه کړې دی، هغې په متعلق به مو بحث کوو. هغه ټایمه پورې مو تاسو نه اجازات غواړو. د خدای په امان.